نو ګوري دا منګه ام اس ورډ کولاو کو منګه چې د اوسه پورې کوم کمانډز ویل دي منګه په لیکچر نمبر 1 کې ام اس ورډ انټرفیس ویل دي لیکچر نمبر 2 کې منګه د هوم ټیب کلپ بورډ ګروپ ویل دي په لیکچر نمبر 3 کې منګه د هوم ټیب فان ګروپ کې څه کمانډز ویل دي او څه کمانډز موږ ته پاتې دي چې هغه نن موږ ویو موږ ته کوم کمانډز پاتې دي نو هغه کې تاسو وګورئ एक नंबर कमांड मंग सरा सब्सक्रिप्ट पाते दे सुपरस्क्रिप्ट पाते दे टेक्स्ट इफेक्ट पाते दे टेक्स्ट हाईलाइट कलर पाते दे फॉन्ट कलर पाते दे और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पाते दे नो मंग बा नंदा कमांड्स व्यू द टूल नावल बज सुपरस्क्रिप्ट कमांड छिदे नो हगा बवेमा तासो राजै छि दलीज लिकमा h2 او o2 دا یو فارمولا ما ولیکلا لاندې ځلیکما H2SO4 دا ما بل فارمولا ولیکلا لاندې ځلیکما C6 او H12 او O6 دا مې بل فارمولا ولیکلا نو دا H2 چې دا 2 دې سره د H سره بالکل په سیټ کې راغلی یو شنه راغلی حالانکه دا د ايش نه لاندې لیکل پکارو دغه سي د او والا 2 چې دا لګنه لاندې لیکل پکارو نو دا په ام اس ورډ کې موږ څنګه لاندې راولو د دې طریقه دا چې زبر دی 2 بلاک واخلم بیا به د کنټرول پریس کما دا ورپسې بل 2 چې دی د دې په بلاک واخلم ګوره مینس کې د او بلاک وانه غستې شو او د دوه ټوګانو بلاک واغستې شو اوس بسلال شما دی سوپرسکرپټ کما دی سبسکرپټ کمانډ تا کوم چې په فونټ ګروپ کې دی کرسر ما دلې راوستې دی او دا به کلیک کما څنګه چې دا کلیک کوم نو تاسو ولې دا 2 موږ سره لاندې راغی په دې طریقه باندې د لاندې H2SO4 تک موږ وګورو نو په دې کې دا 2 او 4 هم لاندې کول پکار دي زبر دی بلاک واخلم د 2 بلاک به واخلم او کنټرول کی به پریسونی سماو په ماوس ډیک سره د 4 بلاک هم واخلم او دغه سی به دی سبسکرایب لراشم نو موږ سره دا 2 چې دی نو دا لاندې راغی په دې طریقه لاندې به د دې 6 بلاک واخلم د کنټرول سره به د 12 بلاک واخلم او دغه سره د بل 6 بلاک واخلم او د لیبا ز د سبسکرایب لراشم نو دا موږ سره لاندې راغی دا خو موږ سره د موږ د کمانډ نه دا وکړو د فان ګروپ د کمانډ نه خدا ز شارټ کټ کی سره کولای شم د کیبورډ شارټ کټ کی د لپاره څه ده د دې لپاره د کیبورډ شارټ کټ کی دا کنټرول پلس ایکوال ساين کنټرول پلس ایکوال ساين د دې لپاره کیبورډ شارټ کټ دی زګوري د لپاسه H2SO4 فارمولا دوباره بیا لیکما H2SO4 ما ولیکا H2SO4 ٹھیک شو او د دې لپاره H2SO4 زه یو پر بیا لیکم تاسو وګورئ H2SO4 ما ولیکا او د دې H2SO4 زه بیا لیکم د اسمال لیکل شي دوباره بیا لیکم H2SO4 ما ولیکا او د دې دا 2 چې د دې بلاک اخلم ور سره د کنټرول سره د 4 بلاک اخلم او د کیبورډ نه کنټرول او ایکوال ساين وهم تاسو وکړه چې موږ سره هغه ټوګان په کیبورډ شارټ کټ کی سره هم لاندې رااله نو دا د لپاره کیبورډ شارټ کټ کی دا زلاندې راځم اوس ز سوپرسکرپټ کمانډ تاسو ته کومه سوپرسکرپټ کمانډ چې په میتھمیټکس کې اکثر زمونږ د پاور او د ایکسپوننټ سره واسطه پریوزي لکه فار ایگزامپل زه د یو فارمولا لیکم چې x square او plus y square is equal to 34 شو یا فرض کدا یو فارمولا شو په دې کې دا x square خو نه دی کنه دا خو x دا 2 د x سره بالکل برابر لیکل شي دی دا چې زه برکوم اله پاسه کوم نو زه بر دې بلاک واخلم کنټرول سره د y د 2 بلاک هم واخلم او زه به بر لال شمه دا سوپرسکرپټ کمانډ چې دا به وهم تاسو وکړه چې هغه 2 لپاسه شو 2 شو لپاسه شو د دې لپاره د کیبورډ شارټ کټ کیز هم استعمالولای شم د دې تاسو وګورئ فرض کما سره x کیوب دی او پلس y کیوب دی خدا کیوب دا ټکی چې دی دا لاندې لیکل شي دی دا لپاسه کول غواړي چې پاور تلل شي نو زه به د بلاک واخلم او د y د 3 بلاک به هم واخلم او زه به د کیبورډ نه کنټرول شیفټ او پلس او هم کنټرول شیفټ پلس چې زه وهم نو ګورئ دا ما سره چرته لال دا ما سره سبسکرپټ شو دا سوپرسکرپټ شو دا ما سره څه شو دا ما سره سوپرسکرپټ شو نو دا کیسه تاسو دلیل کومه دا کنټرول پلس شیفټ او پلس
بیا پلس نو دا کی چې دا نو دا کیبورډ شارټ کټ کی دا د سوپر سکرپټ د پاره د دې نه وروسته زه ما سره بل کمانډ چې دی کوم کمانډ چې ما ته پاتې دی نو هغه ما سره دی ټیکس افیکټ د ټیکس افیکټ لپاره زه د ټیکس بلاک واخلم دا د دې ټیکس بلاک ما واغسم او زه به راشم دلې دا کمانډ چې دی کوم چې ما ماوس کرسر راوسه او زه به دلې په دې ایرو کی باندې کلیک کوم لاندې وګورئ ما سره مختلف قسم ټیکس افیکټ دي دا تاسو یې نه په دې باندې دا کرسر ګرځوم دا ټیکس منګه په دې طریقه باندې د سټایل هم بدلولې شو فار ایگزامپل ما دا ټیکس افیکټ چې دی نو دا ما کې خو نو ټیکس افیکټ دې سره چینج شو د دې نه وروسته لکه څنګه چې منګه عام مینوال لیکل کو او منګه باز لیکل خپل هایلایټ کو په هایلایټر باندې نو منګه په ورډ کې هم داسې کولې شو منګه ټیکس هایلایټ کړل راشو ګوره دا کرسر ول ما راوسته دی او زبا په دې ایرو باندې کلیک کما او زبا یو ټیکس چې دی نو هغه واخلم لکه فار ایگزامپل ما دا رواغس یا می دا رواغس ګوره نو دې باندې دا ټیکس زما هایلایټ شو دا بالکل هایلایټ وسکاري دې پسې یو بل کمانډ چې دی نو هغه موږ سره دی ټیکس کلر زبلاندې د نو ټیکس بلاک واخلم دا وګوره ما بلاک واغس او زبرا شمه د ټیکس کلر لا په دې ټیکس کلر کې ګوره زفرس کا د کلر بدلو ما نو دا مختلف قسم کلر دي په دې باندې زلا کلر بدلول شم فرض کما دا کلر چې دی نو دا بالکل سور واغس دا سور کلر چې دی دا ما واغس دا د څه لپاره چې د دې ټیکس کلر فرض کا زه بدلول غواړم نو کوم ټیکس چې ما بلاک اغستې نو دا غي کلر په دې طریقه باندې زه بدلول شم دا د فان ګروپ ټول کمانډ ختم شو خو د فان ډایلاګ باکس چې دی هغه به وسم منګويو نو فان ډایلاګ باکس چې زه کولاوم نو د فان ګروپ د اخري سره یو ایرو نشان دی په دې ایرو نشان چې زه کلیک کوم نو فان ډایلاګ باکس کولاو شي دا فان ډایلاګ باکس چې دی نو دا دغه سره هم کولاویږي د کیبورډ شارټ کټ کی سره چې هغه کنټرول پلس ډی دی کنټرول ډی چې زه وهمانو د فان ډایلاګ باکس کولاو شو په دې فان ډایلاګ باکس کې دوه ټیب دی او فان دی او بل ایڈوانس ګروپ دی ایڈوانس ټیب دی سوري په دې فان ټیب کې مونږ ډیر کمانډز ویل دي لکه مونږ فانټ ویلې فانټ سټایل ویلې فانټ سایز مونږ ویلې دا مونږ اوس وی بلکې مخکینی لیکچر کې مونږ ویلې لاندې کې مونږ راشو نو مونږ بورډ ویلې او مونږ سایز ویلې فانټ کلر ویلې انډرلاین مونږ ویلې مونږ کوم لاندې سټرایک تھرو مونږ ویلې او ډبل سټرایک تھرو مونږ نه ویلې ډبل سټرایک تھرو مونږ څنګه راوړو دا غیر لپاره مونږ اول د ټیکست کو دا غي بلاک واخلو 50 مونږ ډبل سټرایک تھرو اپلای کو نو مونږ د هغه څو واخلو دا غي بلاک واخلو او بیا به مونږه کنټرول ډی سره د فان ډایلاګ باکس راشو او ډبل سټرایک تھرو با ټیک مارکو او اوکے وکو تاسو وګورئ زمونږ ټیکست چې ډبل لاین پر راکې شي دي په ټیکست باندې څه لاین راکې شي دي ډبل لاین پر راکې شي دي نو دا مونږه ډبل سټرایک تھرو وی وس بیا تاسو کنټرول ډی پریس کړئ او تاسو فان ډایلاګ باکس راشئ لاندې سوپر سکرپټ او سبسکرپټ مونږ ویل دي مونږ د سمال کیپس نه ویلې آل کیپس نه ویلې او هډن نه ویلې نو راځي چې دا درې وړ کمانډ مونږ ویو د سمال کیپس نه څه مطلب دی د سمال کیپس نه دا مطلب دی چې مونږ ټول ټیکست کیپټلایز کو ټول ټیکست مونږ څه کو کیپټلایز کو او د سنټنس اولنې لیټر چې دا لږ زیات غټ لیکو نو ردی د لپاره مونږه سمال کیپس استعمالو ګورئ زه کنټرول ډی وهما او زه فان ډایلاګ باکس ترالم او سمال کیپس چې نو دا ما ټیک مارک او لاندې مې اوکے ک تاسو وګورئ ټول ټیکست چې هغه زمونږ څه شو هغه ټول ټیکست زمونږه کیپټلایز شو ټول ټیکست زمونږ څه شو کیپټلایز شو خو دا د سمال کیپس کار دی دا چې موږ آل کیپس هم وهلې شو څه وهلې شو آل کیپس نو زبر آل کیپس دا بلاک بواخلما او فان ډایلاګ باکس ته بلار شما او دریبه آل کیپس دی دا ټیک مارکما او اوکے وکم تاسو وګورئ بیا ما سره ټول ټیکست دی او هغه لږ زیات غټ شو آل کیپس باندې ټول ټیکست موږ سره کیپټلایز شو او لږ زیات غټ ولیکل شو تاسو اینه دې پسې موږ سره یو بل کمانډ دی چې هغه ته موږ څه ویو هغه ته موږ هاید نو موږ برا شو د دې ټیکست په بلاک واخلو د دې ټیکست با موږ بلاک واخلو فرض کدا دوه لاینز هاید کول غواړم نو زه فان ډایلاګ باکس ته راشم او دلیبا د هډن کمانډ چې دا او هم او اوکے وکم ګوره دوه لاینز ما هاید شو
دا دوه لاین څه شو فرض که بعض اوقات زه بعض ټیکس هایډ کول غواړم ډیلیټ کول نه غواړم بلکې هایډ کول غواړم نو په دې طریقه هایډ کیدای شي د څه وخت لپاره واپس بیا راوستل غواړم نو زه به د هغې نه مخکې اولني لاین بلاک والم او هغې پسې به د لاین بلاک والم کوم منځ کې چې ما ټیکس هایډ کړلی او زه به بیا راشم د فونټ ډایلاګ باکس ته او دا هایډ چې دی دا به انچیک کړم دا به څه کړم انچیک به کړم او اوکې به کړم ګورئ هغه هیډن ټیکس چې دی هغه واپس راغی نو تاسو وکړه چې په فونټ ډایلاګ باکس کې منګه دا پورا کمانډ سیدی کوم چې اضافي کمانډ کوم چې موږ نو ویلي هغه منګه وی موږ ته ایڈوانس سټیپ پاتې دی او د دې په ټیکس افیکټ کې موږ سره ډېر دا ټیکس افیکټ دی په دې کې موږ سره پورا کمانډز دي په دې به ان شاء الله بیا په نیکسټ لیکچر کې باس کوو نن منګه دا څومره کمانډز وی نو دا کافی دي منګه نن څو کمانډز وی دا غي زبیا یو پیرا سمرایز کوم منګه سبسکرایب وی او منګه سوپرسکرپټ وی د سبسکرپټ لپاره شارټ کټ کی دا کنټرول ایکوال ساين د سوپرسکرپټ لپاره شارټ کټ کی دا کنټرول شفت پلس ساين او منګه ټیکس افیکټ وی او منګه هایلایټ بیک کلر منګه څو وی منګه ټیکس هایلایټ کلر وی او منګه فونټ کلر وی او دغه سي فونټ ډایلاګ باکس کې هم منګه څه کمانډز وی نو منګه په خپل نن لیکچر کې په دې کمانډ باندې اکتفا کو او تاسو نه دا تمه لرو چې دا لیکچر چې دی دا موږ په پښتو ژبه کې خصوصا تاسو لپاره تیارو نو یو خدا وګورئ او زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ په دې وجه چې د دې پروګرام د دې ویډیو سیریز یو لیکچر هم تاسو نه پاتې نشي زه په دې ځای تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان الله مو خوشاله ساته. Thank you very much.